قربانی ما تاسو ته ویلی چې دا د هغه ابراهیم علیه السلام صحابه تپوس کوي ما هذه الاضاحی یا رسول الله دا قربانی څه شی دی؟ الله رسول ورته فرمای سنت ابیکم ابراهیم علیه السلام، دا ستاسو د پلار د ابراهیم علیه السلام سنت طریقه ده. وای دې کې به موږ له الله سره کې چې موږ قربانی وکړو نو الله رسول ورته فرمای وای د هر ویخته په بدله کې یو نیکی. اوس د څاروي په بدن څومره ویښته وي په ایمان وای نو هغه ورته وایي یا رسول الله هغه بعضې ځناورو په بدن خو وړی وي که نه، هغې په بدن لکه ګډ شولو او دغه شان دا اوښ شو د ده په بدن باندې وایي د هر ویښته د هر تار په بدله کې یوه نیکي د الله رسول فرمایي. او فاطمې بیبي ته الله رسول فرمایي ای فاطمې چې کله قرباني کیږي څاروی ذبح کیږي ته یو خوا بل خوا مزه راځه او هغه ځای کې ودرېږه چې په کوم ځای کې څاروی ذبح کیږي. وی ولې؟ وی ځکه چې د څاروي د بدن اولنۍ قطره د وینې ځمکې ته لا لګېدلې هم نه وي چې ستا مخکیني رستني ټول ګناهونه الله معاف کړي. نو کو به انشاءالله کو به انشاءالله عزم وکړو نیت وکړو الله نه غواړو وګورئ یو دوه درې ورځې به اختر ته پاتې مخکې به د یو روپۍ بندوبست نه خو چې ستا ارادي مضبوطی وي داسې طرف نه به الله بندوبست را جوړ کړي چې ستا به وهم او ګمان کړي. عمل به کوو انشاءالله. الله دې په دې ټولو خبرو د ډېر عمل کولو توفیق را نصیب. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بخ سنتك